ومن حلف ألا يأكل من هذه الحنطة فأكل من خبزها لم يحنث. کجدد و اجتماع مسئلہ یو سړی قسم وخوري متعین غنم یاد کی د دې نه به خوراک نه کومه به هم دغه غنم او روټۍ وخوري حانث کېږي که نه. نو امام صاحب مسلک دار تاسو ته معلوم دی چې کله د یو لفظ حقیقت مستعمله غیر متعارفه وي او مجاز متعارفه وي نو وی حقیقت مستعمله غیر متعارفه باخلو او صاحبین یو رای ده چې حقیقت مستعمله متعارفه باخلو او یو دا چې عمومي مجاز باندې به عمل کوو. عمومي مجاز خو تاسو پیژنئ که نه یو لفظ نه داسې معنی اخیستل چې د هغې حقیقي او مجازي دواړه معنی اجزا وګرځي. نو د امام صاحب په نظم باندې دلته که چېرې غنم یې راواخیستل خوله کې وجول اله به حانث کېږي حقیقي معنی شته دی. او که چېرې روټۍ تې جوړه کړله ما حصل من الغنم چې و من الحنطه ده نو هغه به مجازي معنی ده نو په هغې نه حانث کېږي ځکه حقیقت مستعمله شته دی. او صاحبین وایي چې صرف په روټۍ حانث کېږي چې کله مجاز متعارف واخلو او که عمومي مجاز وي نو بیا وایي په دواړو باندې حانث کېږي. او د صاحبینو قول مفتابه دی زموږ عرف سره هم برابر دی. خلک وی غنم نه خورم او وربش خورم وغیره مراد یې روټۍ وي. وګورئ ومن حلف الا یأکل من هذه الحنطة فاکل من خبزها لم يحنث. دا امام صاحب رای ده او قاعده لاندې لیکلي ان الكلام اذا كان له حقیقة مستعمله فالعمل بها اولى من المجاز المتعارف. د امام صاحب رای او که مطلق غنم یاد کړیو او به روټۍ وخوړله به ټول اتفاق دی چې نه حانث کېږي یعنی نکره غنم یاد کړیو معین نه. او که یو سړي ویل لا یأکل من هذه الشاة هلکه دا چلی به نه خورم قسم یې وکړو او بیا د هغې پی وڅکل نه حانث کېږي. او درېیمه دا کومه مسله چې موږ وویله په غنمو خوړلو جوړو باندې حانث کېږي په روټۍ نه حانث کېږي دا هله چې کله څه نیت نه کړی نو که نیت د روټۍ هم کړی و چې روټۍ مې وخوړم حانث کېږم دی یعنی داسې وایه چې روټۍ باندې هم قسم کړی و نو بیا خو په ځان سختي کې نیت له به اعتبار وي امام صاحب یې به مني. که یو سړي ویلي که نیت یې دا وکړلو لا یأکل من هذه الحنطة ای لا یأکل حبا حبا دانه دانه به نه خورمه نو بیا به حانث کېږي په حبا حبا باندې او د ټول اتفاق دی روټۍ خوړلو باندې به نه حانث کېږي دا اتفاقي ده. او که چېرې کم غنم یاد کړی و هغې وکرل فصل یې وکړو بیا هغه فصل ولې وخوړلو نو بیا نه حانث کېږي. مجمع الانهر و محیط. ښه جي 23 نمبر مسله 23 که یو سړي ویل من هذا الدقیق معلوم وړۍ یاد کړه د دې نه به خوراک نه کومه او بیا د هغه وړو روټۍ وخوړله نو ټولو اتفاق دی اوس به حانث کېږي. حتی که دغه وړۍ راواخیستل خولې ته واچول تېرې کړه نه حانث کېږي. وجه سره مولوي صاحب دلته وړه خوړل چې دي د حقیقت یا خو متعذره دی او یا کم از کم متروکه به هر حال دی. او حقیقت چې کله متروکه وي او یا متعذره وي به هر صورت به ضرورت مجاز ته کېږي. اصول فقه قاعده ده نو مجازي معنی روټۍ ده او په دې اتفاق دی. نو دلته وایي حانث بالاتفاق لأن عينه غير مأكول فكانت الحقيقة متعذرة فانصرف إلى ما يتخذ منه وهو المعتاد. او عرف له اعتبار بي د عرف او د عادت ولا ټولې قاعدې به کې چلیږي. کومه دی ولو حلف الا يأكل من هذا الدقيق فاكل من خبزه حنث ولو استفه كما هو لم يحنث. 23 مسألة وإن حلف ألا يتكلم فلانا فكلمه وهو بحيث يسمع إلا أنه نائم حنث. قسم دې پلان کې سره به خبرې نه کوم هغه ودو خبرې ورسره وکړلې نو وایي حانث کېږي مطلقا یې ویلي دي
خو صحیح دا ده چې مطلقا نه حانس کیږي. حانس کیږي به اله چې د خبرې هغه ریخ کی. دا وی مطلقا به حانس کیږي وجه څه ده؟ ځکه خبرې وکړلې او دا خو غوږونو ته ورسېدلې او هغه بېله خبره وه چې هغه پرې پوه نه شو. لکه یو سړی ووایي چې فلانکي سره به خبرې نه کوم، بیا ورته خبرې وکړي او هغه لرې وایي وري پوه یې پرې نه شي، نو حانس کېږي، دلته هم حانس کېږي. خو بهرحال مفتى به رأي دار والصحيح ما في رواية المبسوط أنه حنس إن أيقظ لا مطلقا، وعليه المشايخنا هم دغه ته مفتى به ویل القول الصواب کې هدايه کې متبهتر قول ویل دي. وفي بعض رواية المبسوط هدايه کې وی شرط أن يوقظه عليه مشايخنا لأنه إذا لم يتنبه كان كما إذا ناداه من بعيد وهو بحيث لا يسمع صوته. دا شان هدايه کې مخکې راځي. 25 نمبر مسله هذه عنوان وإن حلف ألا يكلمه إلا بإذنه فأذن له ولم يعلم بالإذن حتى كلمه حنثا. یو سړي ویلي قسم دې پلان کې سره به خبرې نه کوم مګر د هغه په اجازت باندې، بیا ورته هغې اجازت وکړو خو ده ته پته نه وه او خبرې وکړلې، حانس کېږي که نه؟ نو طرفین وي حانس کېږي. او دا مفتى به قول هم دی قول راجح کې دی. امام ابو یوسف رحمه الله وی نه حانس کېږي. د طرفینو دلیل دا دی چې اذن چې د اجازت د اعلام ته ویلی کېږي، او اعلام معنا د الوقوع فی الاذن، غوږونو کې واقع کېدل. نو داسې اعلام هغه نه دی کړی چې دا پې خبر شوي علم کې راغلی دی په غوږونو کې واقع شوی، نو غیر معتبره اذن دی، لہذا حانس شو، شرط موجود شو، بغیر د اجازت خبره وکړه. امام ابو یوسف رحمه الله وی نه حانس کېږي، ځکه اذن اطلاق ته ویلی کېږي، اجازت ته هغه ته کړی دی که مقابل خبر وي او که نه وي. بهرحال د طرفین قول مفتى به دی. 26 نمبر مسألة وإذا استحلف الوالي رجلا ليعلمه بكل داعر دخل البلد فهو على حال ولايته خاصة. یو سړي قاضي دی، گورنر دی، مشر دی، او یو کس ته ویل چې علاقې ته مفسد را دننه کېدل او دهشتګرد، نو ته قسم وکړه چې ته به ما ته خبر راکړې. هغه وایي زما دې قسم وي زه به تا ته خبر در کوم. نو د دې حکم دا دی تر څو چې د ده د مشرتوب باقي وي تر هغې به هغه دله خبر ورکوي، که ورې نه کو حانس کېږي. او که یو بیره دا معزوله شو نو د هغې نه پس که مفسد را دننه کېدلو او خبرې نه ورکولو کس نه حانس کېږي. ځکه مقصود دا دی چې دته ولایت دی او مفسد خلق د مفسد د ضرر نه بچ کړي. چې کله دا معزوله شو اوس دغه مقصود فوت شو، اوس خو نه شي بچولی. نو قسم عرف او عادت کې بلکې دلالتن ووایي دقه ځای پورې موقوف و چې تر څو د ولایت وي. من قاعده ویلې وه المطلق یجري علی اطلاقه، مطلق په اطلاق جاری کېږي، ټیک ده، خو ما لم یقم دلیل التقید نصا او دلالتن. دلته دلالتن قید دی چې تر څو چې د ولایت قایم و. 53 نمبر ماده داسې وه هلکه تا دنه مادې اورېدلې وې څو؟ دا خو 20 کسان بدل کړه، شرونه ورته اوري. ګورو به مخکې ځه. تاسو پوهېږئ که نه؟ او که نه موږ په دې مه مجبوره کوئ چې خپل اجتهاد کې ځان ته خفه شو، څنګه خطا شوی وي، کوم ځای ته ورسېدو. اچھا جي که دا معذوره شو او بیا خبر ورنه کړو نو وویل نه حانس کېږي. که دوباره بیا قاضي شو نو بیا وایي یو پیره چې شرط موجود شو، هنس ختم شو، بس قصه ختمه شوله، که بیا خبر نه ورکوي بیا هم نه حانس کېږي. او بل قاضي له خبر ورکول د هغې قسم نه دی کړی نو بیا هم نه حانس کېږي. فإن عزل ثم عاد واليا لم تعد اليمين وتبقى اليمين ما لم يموت الوالي او يعزل. تر څو چې معزوله شوی نه وي یا مړ شوی نه وي تر هغې به قسم باقي وي. مخکې راځئ
تتمه د مسائل د حلف علی الرکوب والدخول ما تاسو ته ویلي صاحب د هدایي لس باب مناقض کړي دي کې نه د اکل او شرب دی او د رکوب دی او د دخول دی هغه ترتیب سره مسائل ذکر کړي هم د قدری او د جامع صغیر مسائل دي مخکې رسو کړي دي وشتمه مسله یو سړي ویل د فلان کی په سواری باندې با زمونږ د امام سي د سار جمع شراته کوي د فلان کی فیده جوی ته کو پکی وي خو یې دا کړی او یو صورت را ټینګړې دي زه به تاسو هم چاله کې جمعي ته ځان برابروي او کس ازین کسان نه خوخي مونږ غواړم ناراسته تاسو نه برابرې کې یو 2 منټه خو مخکې را کوزي کې جمع وکاو یا هو زق والسماء ابنينها بايد او لله ما في السماوات تا وتا سورمونس کې وته خجين کوم به ته ورسېدل نو ول د پلان کې په سواری باندې باندې سواری کوم او به داغه د غلام دی عبد مأذون داغه په سواری باندې سور شو حانس کیږي کنه وینه حانس کیږي دا بس د قدرې مسله دومره پورې ومن حلف الله يركب دابه فلان فركب دابه عبده المأذون لم يحنس ورسره دا جزئیه مخې تراله کعبد غیر مأذون او داغه په سواری باندې سور شو نو حانس کیږي اتفاقا ځکه د فلان کی دا بدنو تاسو پوه نه شولې داغه سواری د سور شو په حانس شرط موجود شو او دا کوم خبره چې دلته ذکر شو الله د عبد مأذون لم يحنث ولا د امام سبرای دا به امام سبرای تاسو له متوجه شي کچرینه به د عبد مأذون بګورو کده باندې قرضونه احاطه کړي وا او کنه وکړي دواړو صورتونو کې امام صاحب وایي د غلام مأذون په دابه کسور شنه هانس کیږي ځکه د پلان کې یاد کړي دی داغه دابه د غلام مأذون ولې نه دی یاد کړي البته کچرینی تی وکړلو چې نه د پسواری بسوري کومونه بد د غلام نو به کچری د عبد مأذون معنی قرضونه حتو نه وکړي او داغه بسواری سور شبه امام سے بیانس کیږي خو که قرضونو احاطه کړي و دغه په قیمت به دغه په د غلام په دابه سور شبه نه هانس کیږي نو که قرضونو احاطه کړي و کنيت دا کړي چې نه د داونه د غلام او کني کړي بهر حال د غلام په غیمه نه هانس کیږي د بغي باندې کیږي دا مې ول ویلو کنه د بغي باندې کیږي د خو قسم کړي چې د بغي باندې سورېګم د بغي باندې کیږي غلام بغي باندې به بهر حال نه وي او کنه دینو کړي نو به په یو صورت کې د غلام بغي سور شوانس کیږي کوم صورت چې کړه قرضونه احاطه نه وکړي امام یوسف رحم الله وی کچرینه دینو کړي مطلق ذکر کړیو نو د غلام په سواری کې سور شنه هنس کیږي او کنه دی وکړلو نو که د غلام په قیمت باندې قرضونه احاطه کړي وو کنه و بهر حال وا د غلام په سواری باندې سور شو هنس کیږي او امام محمد رحم الله وی مړه د غلام سواری د چا د هو دغه پلانکی د کنه نو او د ویلي د پلانکی په سواری باندې سورېګم نو بدره وړو صورتونه کې هنس کیږي کله دې سړی په سواری باندې سور شو کله غلامي ماذون په سواری باندې سور شو چې قرضونه به هاته نه کړي او که قرضونه به هاته کړي دا او کني ته ول کړي او کني دې کړي وګورئ فتوى الامام سبق والله هذا قول الامام وبه يفتى القول الراجح کی ادشتما مساله ومن حلف الله يدخل هذه الدار فوقف على سطحها یو سړي ویلی قسم دې دې کور ته بنه داخليږم چت باندې ودرېدل حانس کیږي کنه نو یې حانس کیږي صاحب د هدايه لري وقيل في عرفنا لا يحنس بالسعود الى السطح کچت توخي جنه حانس کیږي نو اول عرف هغه شانو چې چت توخي جهانس کیږي صاحب د هدايه په زمانه کې هم دغه شانو چې چت ته بچا پچت ودرېدل ته بچا کور ته داخليدل نه ویل نه حانس کېدلو زمون عرف ته کرا شو نو څوک چې د چا چت ته ورشي نو خلک وي کور دی ور داخل شوی دی زمون په عرف کې همدغه شان د څنګه چې زړه مسله ده او به او دخل دهلیزها د کور کوم دهلیز دی
کور ته د داخلېدو لور کې چې شی جوړ شوی نو که به دغې ته داخل شو نو به دې کې دا تفصیل غوره دی که چېرې ور بند کي دا شی بار پاتې کېږي کوم دی کې چې دا ولاړ دی نو بیا نه دی داخل شوی او که ور بند کي دا دننه پاتې کېږي نو به بیا داخل شوی به وانس کېږي وإن وقف في طاق الباب بحيث دا د دهلیز اچھا زه غلط شوم کله طاق الباب مثلا وکړه دهلیز هغه داسې نه ده که لږ شان صبر دهلیز هغې کې مطلقا دغه مسله ده د دهلیز ترجمه کړې ده مکان میں داخل ہونے کا کمرہ کمره شانې جوړه کړي دی وره کې کمره نه خو چت شانې به جوړ کړی د ور د باره شی جوړ کړی که نه نو په دغه کې فقط یو مسله ده کور ته نه دی داخل شوی ښه او حانس به نه وي بس خبره ختمه کور کې دننه ځي بیا واورئ نو که چت ته داخل شو چت باندې وختلو حانس شو او دهلیز چې دا دای چې کومه ترجمه کړې ده مکان میں داخل ہونے کا کمره نو چې دغه کمرې ته څوک داخل شي خو مکان ته داخل شو که نه بس فقط دغه یوه مسله د حانس شو صحیح شو اوس موږ پته نه لګي دهلیز موږ عرف کې شته دی نو څه وکړو دغه شی نه خو څوک ډېر نه جوړوي که نه چې کور ته داخلېږي هلته کمره جوړه کړي غټه قلا کوي نه یوه خبره ده او که د دروازې په طاق کې ودرېدلو این دغه مسله ده د ګیټونو کې چې ګیټ خو نری او دیوالونو وغیره هغې شانې جوړ کړی نو دې کې به دغه تفصیل دی که چېرې موږ ور بند کو بار پاتې کېږي نو نه دی داخل شوی نه حانس کېږي او که ور بند کو دننه پاتې کېږي نو بیا داخل شوی بیا به حانسي بس تفصیل صرف دې کې دی وإن وقف في طاق الباب محراب دار ڈاٹ جو دیوار میں بنا دیتے ہیں فی طاق الباب بحیث اذا اغلق الباب كان خارجا لم يحنس او کی وخت په داخله کړل بلې نه و نو ګورو با کچره دا کومه بار خپره دروازه بند کی دغه دن ناراضي به بهانس کیږي خدي او که صرف سره داخل کو نو مخکې ویلو قدمونه نه داخل کړي او یې اسلا سوګت کو سي تر واغسل به نه هانس کیږي تتمه د مسائل د حلف على الاكل 29 نمبر مساله ومن حلف الله ياكل الشواء فهو للحم دون الباذنجان والجزر یوسلی ویلو قسم دې اورید شوی شی به نه خورم نو هغلته عرف او عادت دا و چې غوښه به وریتېدله نو هغه به مراد به که ویې خوړله حانس کېږي او که بانجان ورید شوي به وخوړه بیا به نه حانس کېږي دغه شان وریتې شوي ګازرې ته خو حلوا ویلی کېږي بیا به نه حانس کېدلو زموږ عرف کې ورید شوی شی عام دی که هر چې شی ورید شي نو کم شی چې مریتېږي خلک ورته ورید وایي نو که چا ویل قسم دی ورید شوی شی به نه خورم نو صرف غوښې ته نه عرف کې چې څه مریتېږي ټولو ته شامل دی او پاتینګل بازنجان چې دي که نه هغې ته هم شاملېږي خصوصا یونیورسټۍ د ښځو دپاره نو هغو د بانجان وی ډېر خوښي دا غوړي خدای مغر کې که دا موږ د طالبان څه دپاره یي خرچه خپله کوئ نور کار زمونږ خرچه چې د موږ د دې نه وال شوي نو دا خپله کوي هېڅ قسمه بانجانو ته به هم حاجت نه راځي او بیا به ډاکټرانو پسې ګرځي کله کله پکې ماتېږي ګزاره کوي خدای غر کړو دا چې تا څه کوې ښه دې ونې دي راشي طالبان ختم له په نوم باندې به وځئ دومره ډېر بد سستي هلته به یونیورسټۍ کې هاسټل کې ختم دی قرآن بلوي ښه مزېدار که نه نعت بد ته وایي او بیا کیسه بل ښه برابروي نکاح ورسه وکړئ نو ډېره به برابره شي خرچه به خپله کوئ کوم ځای ته ورسېدی نو درشمه ومن حلف الله یأکل الطبیخه الکه پوخ شی به نه خورم نو بس وایي دې نه به غوښه مراد وي پخه غوښه خو
خدام دغه د عرف مسله ده زموږ عرف کې چې کوم شی د سړي ویل قسم دی په شی باندې خورم په ور چې څم بخیږي ټولو ته شامل دی خصوصا د ترکارینو نه چې کوم دي یعنی خلک یې خوري عام طور هغه یو درشمه مسله یو سړي ویل سر به نه خورم نو اوس به کوم سر مراد وي بی عرف کې زمونږ پښتو کې خبر اسانه ده عرف کې چې د کوم حیواناتو سرونه بازار کې خرڅيږي خلک یې خوري ماغه مراد دي نو هغه د سانډاو د میخیم دي ا د غویم دي د چيلي چيلې غړي یې ټول دي حتی د چرګانو نو عرف کې دي او عرف خاصم نه دی بالکل عام دی چلیږي او صاحب د قدرت فرمای چې کوم تنور کې بخیږي او مصر کې خرڅيږي سره پغه دي نو امام صاحب بنظمانه بقره او غنم دي او د صاحبانو بنظمانه روز د غنم دي خاصتا وهذا اختلاف عصر وزمان هدايه کې دي كان العرف في زمانه فيهما امام صاحب بنزغه شانو وفي زمانهما في الغنم خاصه صاحب د هدايه راته خبر ډیر آسانه کړي واوري وفي زماننا يفتى على حسب العادة عادت بګورنو العادة محكمة استعمال الناس حجة دلته بکلګي يجب العمل بها دا 36 نمبر ماده شو ومن حلف الله يأكل الرؤوس فيمين على ما يكبس يكبس يدخل بمعنى في التنانين ويباع في المصري دو دیرشمه مسله هم د دې عنوان یو سړي ویل روټۍ به نه خورم نو روټۍ نه به کومه روټۍ مراد وي دغه ښار کې دغه علاقه کې چې کوم شي نه روټۍ پخېږي هغه به مراد وي نو که کومې علاقه کې غنمونه پخېدله نو به د غنم والا مراد وي او کومه علاقه کې د وربشو جوارو نه پخېدله د هغې به مراد وي او که کوم علاقه کې د بادامو پستونو روټۍ پخېدله نو هغه به مراد وي زموږ عرف کې صرف غنمونه پخېږي پاتې شول جوارو یا د وربشو نه هغه انتهایی کم پخېږي او نو هغې له اعتبار نه یې عرف کې مونږ ویلي عرف شایع له اعتبار وي انما تعتبر العادة اذا اضطردت او غلبت العبرة للغالب الشایع لا للنادر داسې وکنه 40-41 نمبر ماده وه مخکې راځي ومن حلف الله يأكل الخبز فيمينه على ما يعتاد أهل البلدة أكله خبزا فإنك لخبز القطائف د بادامو د حلوا والا او خبز الأرز اوریجو والا بالعراق لم يحنزك عراق کې څوک دغه نخري هکه طبرستان کې دا وخلري نو الته خلک د اوریجو والا خوري نو هنس کېږي با الحلف على البيع والشراء یو سړي قسم وخړل چې بای باندې کومه شرا باندې کوم توجه اجاره بچاله څنګه ور کومه او به بل وکیل کولال شمال بای وکا مال شرا وکا ازما کور چاله بکری ورکا نو نه هنس کیږي او وجه څنګه ولې چې منګه وکالت په باب کې ویلي وکالت په دوه قسمه ده یو وکالت هغه وکالت دی چې حقوق رجعه پکې وکیل ته کیږي یو قسم حقوق هغه دي چې هغه کې د حقوق رجعه وکیل ته کیږي او یو قسم حقوق هغه دي چې هغه کې رجعه موکل ته کیږي نو بیا شرا او اجاره دا حقوق نه دي چې دې کې رجعه دا حقوق نه دي چې هغه کې د حقوق رجعه وکیل ته کیږي نو کې وسلی ویل قسم دې بیا بنکم شرا بنکم اجاره بنکم بلی وکیل جوړ کو نو حقوق رجعه خو وکیل ته کیږي نو دلته خو وکیل ارڅ وکړه د نه دې کړي نه انس کیږي صاحب د هدايه وي چې چرنه ته دا کړو چې نه به خپل کومونه به بل وکیل جوړو مانو په ځان سختي کې دام منو به ټیک ده که وکیل یو کې مانس کیږي تاسو په یوه بده معنی ومن حلف الله يبيع او لا يشتري او لا يواجر فوكل من فعل ذلك لم يحنس صاحب د هدايه وي حقوق رجع ټوله چاته کیږي وکیل ده حکم چې د اخیره کې ملک عام وکیل ترازی او په ملک باندې نه دي موقوف فقط په دا حقوق باندې موقوفي برحال الا ان ينوي ذلك دا یو سر کې دي چې چرنيتي هم د دې مو کو چې وکیل به هم نه کوي وکیل به هم نه کوما او یا وره یا دا وکیل د موکل ذا سلطانو
تاسو یو سړی چې هغه عام طور په بازار کې به شیرا اجارې نه کولې هغه به په بل معنی کولې دا مشران چې خپل بازار ته نه وځي څوک لیږي نو چې هغه وي قسم دې به باندې کوم نو شراب باندې کوم معنی دی چې په بل به نه کومه ځکه خپل خدا کوي نه نو څوک چې فعل نفي کوي نو د سره کوم مناسب فعل یا نفي کوي نو د به شراب فعل مناسب هم دار چې وکیل به نه کومه نو به هنس کیږي نو صاحب دې دی وي الا اينوي ذلك د وکیل نه ته بکی کړو او يكون الحالف ذا سلطان لا يتولاه العقد بنفسه نو به دغه صورت کې وهنس کیږي کې وکیل وکیل د دې مقابل والا بل مسله ده کچري یو سړي ول قسم د نکاح باندې کومه او بل ته ول مال نکاح وکا طلاق بنور کوم بل ته ول مال طلاق ورکا اتاق بنو کومه یعنی هغه حقوق چغي کې د حقوق رجعه موکل ته کیږي نو کال ته به وکیل وکي کنه هم حقوق موکل ته رجع کیږي نو به مهندس کیږي او کاغي کې وای چې ما مقصد دا چې تکلم به خپل نه کومه نو خلاف ظاهر دیکھا او قانون دار قاضي به خلاف ظاهر فیصله نه کوي نو قضاء بن منل کیږي لدانیت پادش دیانتن هغه منل کیږي دا شان دی کیږي الحلف على الجلوس والنوم 34 نمبر مسله یو سړي قسم وخړو بزمه باندې کینما او به په بشتره باندې کیناستلو بزمه باندې پرتاوا یا په پوړ باندې کیناستلو دغه شان قالین یا وایا کارپټ باندې کیناستلو هانس کیږي کنه ندی وای چې لم يحنسنا هانس کی زکه بزمه کنه دی ناس زمون عرف چې د مولي سما به سوچ کړي او تاسو له مزم در کې زمون عرف دادي چې کوم دي کې کټونه کرسي لګېدلې التا پپول باندې کاربټ یا قالین باندې ناس تر زمه کې ناستم حسابيږي نو کدا غشان چې چا ویل قسم زمه کې باندې کې نه مبدي کې ناستم به نسکیږي او کوم میدان وشالتا کرسي کټونه مټونه نو او څه کې پول قالین کارپټ خورو که څه کې نو نو به ال تزمنګ اور داري چې زمه کوي لیکيږي د دین غیر کې ناستل کدا غزه کې چې ویل قسم دې بزمه کې باندې کې نم بدی کې ناستل نو به نه نسکیږي نه دي ناسته تاسو وایې شریک تاسو ګوري ومن حلف ان لا يجلس على الارض فجلس على بسات ولا حسير لم يحنث ذكر لانه لا يسمى جالسا على الارض 35 نمبر مساله ومن حلف الله يجلس على سرير قسم دې پکټ باندې کینما به پکټ باندې کیناستلو خو باغی باندې صادر خور کټ صادره بشتره په خورا وما نو هانس کیږي ځکه همدغه ته مورف کې کټ ویل کیږي نو بشتره زید نه زید تابع ده او تابع په باره کې مونږ 40 47 ماده کې ویلي او تابعون تابع خو تابع وي التابع لا يفرد بالحكم ځان له حکم نو ورکول کیږي خود مطبوع والا حکمینو د کټ والا حکم مددي شنو هانس پوي البته کده دې کټ د بره بل کټ کې خودلو او به کې ناستلو پابل معنی به نه هانس کیږي خو یاد ساتي مونږ سیم دلته متعین کټ مراد ده هدايه کې حاشیه کې وسیلې کړې دي لکه مطلق کټ یاد کړو که بده کټ کینیو که بل کینیو که دې د بره کټ کی دی پاغي کینی هم هانس کیږي مطلق کټ نه کړي ویلي زمونږ مسله بده کې قسم دې بده کټ باندې کې نه متعین یاد کینو که بشتره په واچول کې نه سره هانس کیږي که بل کټ په کې خودلو باغې کې نه سره به نه هانس کیږي ځکه بده کټ هونه دي ناس او کته چې بل کټ د دې تابع شي کنه د بره په دې موږ قاعده ویلې لئن مثل شيء لا يكون تبعا له د شی مثل دغه تابع نه جوړيږي د غیزان له حکم نه دي ځان لدی وګورئ كم ده ومن حلف الله يجلس على سرير لاندې لیکلم دي کنه على هذا السرير ګور فجلس على سرير فوقه بساط حنثا وان جعل فوقه سرير اخر فجلس عليه لم يحنث هذا اذا كان يمينه على سرير معرف بان قال على هذا السرير 36 نمبر اخیری مسله ډیر له و چې دومره وګړو عنوان نو کتلې وإن حلف الله ينام على فراش فبشتر بنو د کېګما به بشتر باندې کټ صادره چولې او باغي ود شنو هانس شوخه ځکه هم دغه تا به بشتر ود کېدل وای کنه
پاتې شو کټ صادره خو د بشتري تابع دی او التابع او تابعون 46 التابع ولا يفرد بالحكم 47 مادو کې ویلو کړي دي بشتري د بره بل بشتر واچولا نه د کټ والا مسله ته جوړه شولا نو کچره مطلق بشتري د کلی و د بره په لس واچولې کنه په ود شو مانس کیږي او کچره متعین بشتري د کلی و د بره په بل واچولا بل بشتره نو شیخ په مثل لرا النبي شیخ خپل مثل تابع نبی په بل بشتره باندې کزم لا سو د دې د بره چولې و نه بهانس کیږي وفنام عليه وفوقه قرام حنسا وإن جعل فوقه فراشا آخر فنام عليه لم يحنث فنام عليه لم يحنث هذا إذا حلف لا يجلس على هذا الفراش ويله وإنما لا يحنث لأن مثل الشيء لا يكون تبعا له مخكر هذه دولسم نمبر عنوان الاستثناء في اليمين یو سره په یمین کې استثناء وکي مخکې مونږه د حجر په بیان کې ویلو کوم بیان استثناء کوم نه کې ذکر کړو رهن کې و اقرار کې و بالکل چې استثناء په دوه قسمه ده یو د استثناء تعطیلی ویلې کېږي یو ته تحصیلی ویلې کېږي وضعي نو استثناء تحصیلی دې ته ویلې کېږي چې مستثنا منه نه بعضی افراد را لري کې او هغه باندې د مستثنا منه حکم ولا لګي مخالف حکم ورکي او استثناء تعطیلی دي ته ویل کېږي چې استثناء په وجه باندې مکمل حکم ختم کی نظم اصول فقه کې دي ته بیان تغییر ویل کېږي بیان تقریر او بیان تفسیر او بیان تغییر بیان ضرورت نو موقع د چې بیان تغییر مختصر شان بیان کو بیان تغییر ویل کېږي ايتغیر اصول شاشي کې تعریف کړی دی ايتغیر بکلامه چې حکمه حکم ما قبله چې په کلام سره د ما قبل حکم متغیر کی او به دې پر دوه مشهور مثالونه دي او تعلیق دی بل استثناء ده انت طالق حکم دار ډایرکټ د طلاق شي ان دخلت الدار د مخکې کلام حکم بدل کو ان يتغير بكلامه حكم ما قبله ويا بدل کو کنه یا دې سړي په ما باندې زر روپۍ دي زر علي الا درهما حکم بدل کو الا 100 913 وستلې تاسو پیږي کنه بهرحال استثناء او تعلیق دي تبین تغییر وي او بیان تغییر چې دې باندې ټول اتفاق دي چې دا به متصل وي کوم منفصل کار نه ورکي ځکه به خروجو ده رجوع په اقرار کې کار نه ورکي المرء مؤاخذ باقراره ذریاتم 78 نمبر ماده ویلی و سره په اقرار کې کیږي کی تاسو به خبر پیږي نو به رجوع او رجوع کار نه ورکي کما مسلم کوله سوچ مول زه تلاړه متصله بکار ده منفصله کار نه ور کوي عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ دا راي و چې منفصله کار ور کوي نبی علیہ السلام فرمایلی کله لا غزوان قریشا ابي یو کل بس ویل ان شاء الله نبی دې عباسیو کې یو خلیفہ امام سبت ویل ته څنګه راي جوړه کړی د زمنګ دا نکه سب نه مني هغه چې متصله سیده منفصله نه ده ادواله سیده او ته چې متصله سیده منفصله نه ده امام سبت وی کې خیر دې څنګه مې کې خیر دې خلکو د سربیت کړي ویلاو بلکې ټول وی چې ان شاء الله بیت دمات کې به وڅکه بس په چاله خبر خو دې سیده زما په خلاص به موتویلی چې بس کارو کوم مرګري او خله بس لاس کې لا غلې شه قصه ښکارانه کې بلانجه باندې وواوړو دا ته چې څنګه هم د قشان ټیک ده بهرحال به یو مسله صاحب د وسامي ذکر کړی دلته عام کې چې کله تخصیص کیږي کنه عام کې د کې تخصیص متصل ضروری دی که منفصل هم کار کوي زمونږ د حنا په نظم باندې متصل کو ټیک د منفصل نه شي کولای یو سړی وایي کنه چې ما باندې زوی ما باندې د اسد الله ما سره دا کوم غوتمه ده د اسد الله د عام دی د کوړی تم شامل ده ګول شي غمی تم
ورپسې ډاری کوې ما غمې نه نه تخصیص مې وکړو نو سې کار ورکو او کوې ما دا ګوتمه د اسد الله د بقلار ناس څنګه بلګم به ما غمې نه وس کار نه ورکوي موږ حناف وایو امام شافعي رحمه الله وی د تخصیص ډاری کم کولای شي متصل منفصل هم کولای شي وجه سره مولوی صاحب لوگ متوجه شي اصل کې امام شافعي رحمه الله بنسباني عام قبل التخصيص ظني او بعد التخصيص هم ظني او زمونږ د حنابلة بنسباني غیر مخصوص منه البعض شي عام دا قطعي وي او بعد التخصيص ظني جوړيږي مخصوص منه البعض ظني نو موږ احناب تخصیص ته تغییر وایو ځکه قطعی نه ظني کیږي او تغییر چیرې اتصالا صحیح دی بیان تغییر منفصلا نه دی ځکه موږ داسې وایو فورا بوایي امام شافعي رحمه الله وایي مخکم ظني وسم ظني دی دا خو بیان تفسیر دی بیان تقریر دی هغه دواړه چې دي هغه متصلا او منفصلا دواړه صحیح دي مفصولا موصولا دواړه صحیح دي په نه شولې خبره وایي راځي والله بهرحال چاچی قسم وخړو طلاق واچو اقرار وکړو او ان شاء الله ور سره ویلا دا استثناء تعطیلی دا متصله نی ویلا نو فلاحن صالح مخکنی قصه غړه وړه کړل امغه وجم بیان کړی و د ان شاء الله کې معنا دا کچري الله وغاړي نو غختنه د الله پوری معلق کړي دی او کله چې شرط مجهول وي نبی جزا ناراضي باطل شي کلام پته نه لګي نه دلته مجهول دی الله کله غواړي کنه غواړي الګ د بیګی کنه وګورئ او جدان لیکلي الا انه لابد من الاتصال اتصال الاستثناء باليمين بوري لانه بعد الفراغ يعني اليمين رجوع ولا رجوع في اليمين الاستثناء يصح موصولا لا مفصولا قاعده جوړ کړل د اصول فقه ديار لسم نمبر عنوان الحلف المشروط بالاستطاعه ما تبلغك دی یو سره قسم اخري استطاعت باندې مشروط کی دسی وای الک زبا په خبر زبا اسلام آباد تزما ان استطاع کچره طاقت می جوړ شو اوس طاقت نه کم طاقت مراد ده نو صاحب د قدرت وای طاقت نه مراد طاقت د صحت ده نو کرو غرمټو اسباب برابر ولا نړې مثلا نن روز یاد کړي هانس کیږي او کنه بیمار شو به نه هانس کیږي قدرت نه مراد د الله چې د الله جل شانو کوم صفات ده ناراضي د خبره لګه واضح حکومت متوجي شي تاسو ته پته را احکام د پاره تکلیف شرط ده تکلیف د پاره د احکام د مکلف کېدل د پاره قدرت شرط ده چې قدرت نه سلینا مکلف کیږي لا یکلف الله نفسا الا وسعها توجه جی به قدرت په درې قسم لري یو د قدرت حقیقیه وي او بل ته قدرت متعارفه او بل ته قدرت مجازیه قدرت حقیقیه ویل کیږي د الله جل شانو توفیق تا چې الله تعالی توفیق ورکی قدرت به کې توفیق نه ورکړي قدرت به نه پیږي کنه د ټول د دنیا د امامانو علماء اجماع ده چې قدرت حقیقیه دا نه مراد یعنی کوم مسله چې دا چې تکلیف د پر قدرت شرط د قدرت حقیقیه نه دی مراد وجه دا ده به خو ابو جهنم لنزي او فرعون او قارون بم نزي ځکه هغه ته الله پاک قدرت نو ورکړي چې نو ورکړي وته نه قدرت د الله جل شانو توفیق یادوم توفیق نو ورکړي نو مکلفم نو ځکه قدرت ورته نو ملاو تاسو څوک وي بهرحال فقهاوی دارومدار د احکامو د تکلیفي احکامو د قدرت حقیقیه باندې نوي به قدرت کوم یو مراد دی جی قدرت متعارفه مراد دی دغه تعریف داده چې سلامتی د آلات او د اسبابو آلات اسباب درته برابر شي قدرت دقه وي به قدرت مجازیه چاته وي هغه دغه آلات او اسباب توهم ته وي نو که دغه آلات او اسباب فی الحال موجود وي نو قدرت متعارفه چي دي او که موجود فی الحال نه سره وهمي چې پیدا وشي نو به دغه مجازیه ده نو اوربسي نو قدرت حقیقیه غیر معتبر ده
بیا په قدرت کې متعارفه معتبر دی خو په متعارفه کې مجازیه معتبر دی وهم ګوره موږ سفر کې رواني وبنشته دی حکم دار تیمم وکا د تیمم حکم ولې کوي حالانکه تیمم خلیفہ دی خلیفہ علوي چې کله اصل باندې قدرت وي عدل اصل شته نشته خو هم خوشته کنه وبره پیدا شي دا کافی ده توجه جی نو قدرت حقیقی غیر معتبر توفیق د الله جل شانو قدرت متعارفه معتبر دی غي کم یو دی توهم مجازیه توهم کافی دی دغه وجه ده مفقهو لیکلی تاسو مسله بار بار رااله یو ځانه بیمارینا وتله یو بالغ شو یو کافر مسلمان شو یو من په ټیم کې پاتې ټیم موزي نو حکم الله ده کچری الله امکان پیدا کو دا ټیم ودرېدل خو مونږ به کیو کی او کني رسو په قضا وکي کنه ځکه هم غوايو په احکامو کې موقت او احکامو کې وخت اخر له اعتبار وي تاسو خبره پیږي کنه به پس بل مسله اهم واوري دا قدرتي متعارفه مجازیه دا د ادا د لپاره شرط دی کوي قضا د لپاره نه که قضا کې قدرت نه دی یو سړیو خروغ رمټ روجي ونی نیولې څنګه چې اختر مش شروع شولا روزه ختم شو بیمار شو روزي نشي نیولې نو په ادا کې قدرت وکړه نه د حکم دی فدیه دی فدیه حکم ولې دی کته چې قضا کې قدرت ضروری وي نو د فدیه والا حکم ورته نه ځکه قادر نه دی او بل وجه ولا صاحب د اسامي ذکر کړی د وجوب یو دی ښه خو ادا کې ادا نه شو قضا تراله او توس دې لپاره دوه شرط وګرځي د ادا لپاره بل قضا لپاره بل نو وجوب شر واجب یو دی وجوبونه به دوش دا نه کیږي خبره پوهیږي تسی وایا واجب یو دی مونږ روزه او ته ولا شرط وجوب دوکي ادا لپاره بل قضا بالله نه سي کیږي بهر حال قدرت حقیقیه توفیق د الله جل شانو غیر معتبر به تو قدرت کی کمی قدرت متعارفه دا معتبر دی باغی کې مجازیه توهم او دم په ادا کې دی نه په قضا کې ورسېدل اوس راشه یو سره وی انه اسلام آباد تزم ان استطاع نو کوم قدرت له اعتبار وی متعارفه لرا نو وی په والا استطاعت صحت د حالات او دا اسباب مراد دي دون القدره قدرت نه مراد حقیقیه او کریته وګونو به نو قدرت حقیقیه نه ته کړو دا حقیقی معنی نه ته کړی دي نو باز خلکو مطلقاً دي معتبر وي نه حقیقی معنی د متروکه ده خلاف ظاهر د قضیه ولنه منیات جنتن معتبر کېدل شي وګورئ تصور سره خبره مانی کنه مرحل کچری روغ رمټو او لانړې هانس کیږي با او کچری بیمارو یا نور څه آلات ملاونه شو د تک نه به هانس کیږي څلسم نمبر عنوان المراد من الحين والزمان والايام والشهور واورا يسري لا يكلمه حينا زيد سرب حينا خبرنكما نكرا زمانا بينكم نكرا او الحين او الزمان معرفي نصب مراد وي دا صاحبانو مسلک د شپږ میشتې به مراد وي کدی کې خبرې وکړلې هانس کیږي او کدی نه ډیر ټیم تیر شوی بنه هانس کیږي او كذلك الدهر عند ابي يوسف ومحمد رحمه الله دې دوړو راي دا دهنم دغه حکم دی امام صاحب چې دی کنه هغه تقریبا دی الله صلی الله مسلو کې ویلی لا ادري د بینه پیغمبر کې ودام دا مجموع الانهور کې لیکلي څومره مسائل کې امام صاحب دا خبره کړې چې زنه رسېږم او دا علم دی نه پیغام بھائی صفا خبره ده صاحب نه دی چې کله به تا د خلکو اعتماد جوړ شو ته ته ځینې پیغام نه خپه کیږي او چې ګډ وډ لګي کته خو پیغام خلک دی بینه مني اعتماد جوړول ډیر ضروری دی ښه هجی او کزما په خیال زما په خیال باندې ځان دی امام محمد جوړ کړی نو غټه لنجه ده زما په خیال خدا سے جواب دی یار کتاب کې مې نه دي کتلی خو زما په خیال نسی وي یار تاسو ګوره دا چې شپږ کسانی او شپږ ډنګي ور سره او په یو ځل راګیر کی او کم از کم درش غنټي وي خدای غر کا چې غر شنه ته چی شي چې ستا په خیال لازم مساله ده هغه د دې زمانه کې مجتهد هم خړ د وسی چې دا خبره ته کې زما په خیال باندې ډېر زیاته شروع دي
माना पंजाबी बोला तपोस को आपकी राय क्या है? मैं क्या इमाम मोहम्मद हो अपनी राय पेश कर लो सब भी खराब को वहाँ तो गुस्सा शोले मल को गुस्सा जुमदा खबर था नलसंग तपोस का मल लस्त मुलाओ मतलब सिवा है कहना किताबों में क्या पढ़ा है वो बताए उगरे وإن حلف الله يكلمه حين أو زمانا أو الحين أو الزمان فولا 6 أشهر دخل الصاحبين مسلكه إمام أبو حنيفة رحمه الله فلم يقدر فيه تقديرا أغبك تقدير نبشكي أو أغوي الأصل أن اللغات جدي لا تدرك قياسا أي خاص كر دهر كي ذكر كلي قياسا نمالميجي والسوكو أو دا اختلاف بنكرة كده د دهر متعلق یادوم د دهر متعلق امام سے بدهر بباری کی وای لا تدرک قیاسا او دا اختلاف بنکره کړي او چې کله معرفه شي بیٹول جميع مرته مراد ده ولو حلف الله يكلم اياما ايام جمع له نکره ده نسبت درې ورځې مراد وي اتفاقا درې ورځې کې دنه خبرې وکړه هانس کیږي کې درې ورځې نه سي ټیم تیر شنه هانس کی فوالا 3 ايام او که الايام ویلو نبی د امام سے مسلک و لس ورځې دي ځکه جمع معرفه ده نو لسونه شروع کیږي جمع کثرت چی که تاسو ته پته اگر چې کوم صحیح راي ده د دم د 3 شروع کیږي او د صاحبانو به کې مسلک ده د الايام نه د هفته ورځې مراد دي ځکه هفته نه پس دوباره به تکراري ولو حلف الله يكلمه الأيام فهو على 10 أيام عند أبي حنيفة رحمه الله وقال أبو يوسف ومحمد رحمه الله هو على أيام الأسبوع أبتي ورزيتي مراد دي مخي منغا حين وزمان والحين والزمان کی 6 اشهر ویلو دا صورت لو شکل نیت نو نغی کې کچره دی مودی نیت نو به بنیت اعتبار ویخا اتفاقا هجي لسرز امام سے بولے لی لأنه جمع معرف فينصرف الى اقصى ما يذكر بلفظ الجمع کم چې اقصا دا بلفظ جمع ذکر کیږي نو غدسته او کچری شهور یاد کړه قسم دې شهور خبره ورسنکم الشهور امام سے به کوم ویل اسم اشتری ما مسله کوي جمع معرف فينصرف الى اقصى ما يذكر بلفظ الجمع دې کې صاحبین وې دول اسم اشتری مراد دې ځکه دول سره پس به تکرار دي دوباره راځي فتوا په دوړو مسلو کې امام سے بقول الله ولو حلف الله يكلمه الشهور فهو على 10 اشهر عند ابي حنيفه رحمه الله وقال ابو يوسف ومحمد رحمه الله على 12 شهرا پنځل لسم نمبر عنوان اليمين على الترك والفعل یو سره یمین په ترک یا فعل معنی وکي ترک باندې چی الف الکا پلان کې کار باندې کوما قسم دې نو حکم دې ټول مر بین کوي ځکه لا يفعل كذا کار باندې کوم نه کړي ذکر کړي ک معرفه می تحت النفي العموم پکې دیکھا او عام فرد تداخل وکي یو پیرمو کوم هانس کیږي ترکه ابدا لانه نفل فعل مطلقا فعم الامتناع امتناع مشولا ضرورة عموم النفي هداية كويت لاندي لقلي لأن يمينه وقاتل النفي والنفي لا يتخصص بزمان دون زمان فهم إلى التعبيد من بحمل شيء ولو حلف لا يفعل كذا تركه أبدا با ابو کویل پلانکی کار بکوما قسم د اسلام آباد تبزم یو پیر لاړې قصه ختمه تاسو پیږي وان حلف لا يفعلن كذا ففعله مره واحده بر في يمينه ځکه یو بیر کول باندې فاعل جوړ شو نو قسم ختم شو لان المقصود ایجاد الفعل او د موجود کو نو کله به هانس کیږي یو سوي القسم دې زب حج لازمه دا نه انس کیږي ځکه ترڅو چې حج لتګ ممکن وي ترغه پوری ځان بری کول شي د قسم نه نو به بهانه سکیږي کله کله چې اخیری عمر او مایوس شي دغه کار کول نه له بهانه شي رسې بدی ناغه دا چې مړ شي او یا کوم شي معنی قسم کړي هغه ختم شي یو سره یاد کړي قسم دې دا بوامه
نو ترڅو چې دواړه ژوندي اگر که یو مشرق کې بل مغرب کې امکان شته دی نه هانس کېږي کله به هانس کېږي چې مایوسه شي کله به مایوسه کېږي که هغه کس مړ شي د مرګ نه پس وال شي هغه به وال نه دي دا مهدای کې دي او که دا مړ شي بیا 2 کسان ما راغلي ما ته ویل یو بل ته ویلو قسم دې چې تا نه به سر خرومه اول ورته ویلو که سر دې رانه وخرو ښځه دې راباندې طلاق کوي اگر ما خپل دواړو طلاق خبره کړې اوس مې ذهن کې نشته نو اوس به څه کوم یو ویل که چېرې رانه ودې خرو ښځه مې طلاقه نو بس مال چې تر څو یې نه خروله نه طلاقېږي ګرځه ابل ول سر به درنه خرومه قسم دی نو مال تر څو چې ژوندی ته هم ګرځئ څه نشته خو چې کله مړ کېدلی او سر دې نه و خرولی بیا به باندې قسم کفاره راځي وګورئ 14 نمبر عنوان الیمین بالمصدر الصریح والمؤول په مصدر صریح او مؤول باندې یمین کول یو سره ښځې ته وایي د کوره به نه وځي الا باذنه مصدر صریح دی مګر زما په اجازت باندې که د کوره ووتلې طلاقه به وي مګر زما په اجازت باندې یو پېرې وته اجازت ورکو قصه ختمه مصدر صریح کې د عربۍ دا حکم دی فخرجت په اجازت باندې ورجعت ثم خرجت مرة أخرى بغیر اذن حنسا لکه وران می ویلو بعد الساق د بار راځي عربی کې الساق تاسو شرع مې تعمیل کې ویلي دي الباء للالساق نو باذنه تبد کور نوزي قوت للطلاق بي الا باذنه هکذا ما اذن ور سره ملصق به ټیک ده نو هر وتل سره بدر اذن ملصق دا به استثناء کې یو پیره ته اجازه ورکو وتل بیراله بيبا هم اجازت مانیوزی که بغیر د اجازت وتل طلاقيږي فيجي في ومن حلف لا تخرج امراته الا باذنه فاذن له مره واحده فخرجت ورجعت ثم خرجت مره اخرى بغير اذن حنثا لن داد ولا بد من الاذن في كل خروج البته شرط دا دی چې د غرقېدلو یا د کور د سوځېدلو مسله به پکې نه وي کني نه به نه حانس کېږي ځکه عرف او عادت کې دغه شان وتل خلکو دلالتن دغه شان وتل اجازه دي دلته مطلق دی هر بیر به اجازت غواړي یجري علی اطلاق 63 نمبر ماده ده معلوم یکون دلیل التقید نسن او دلالتن نو کور او غرزیدل وتل یا کور کې ور بل شو نو دلالتن به د اجازه تی چوک چاته وتل اجازت نم ور کوي به اجازه ثم اذا حنث بخروجه الدمر خبر ده برچو وتل نو بس حانه شرط موجود شو بغیر د اجازه ته طلاق را لې دغه نه بس کور تر لکه به وزي دي ځکه شرط چې به موجود شي بس به ختم شي به مزید طلاقونه نه واقع کی هیله ولشته و یو کنه هیله مرلدا اوس به څه مال لړ چې مړی بس وزما د سکار دې چې کلم وتل استاد وتل سره زما اجازه دی وځه په به چې کله وزي اجازه به ول خپل را رواني پوره کې به ولاړی په دې سر به کینی به نه طلاقيږي والحيلة في ذلك أن يقول لها كلما أردت الخروج فقد أذنت لك رمز الحقائق مخير هذه دوما مسألة كي مصدر مؤول له فعل له أن بداخل له وإن قال لها إلا أن آذن لك فأذن لها مرة واحدة يو پر إجازة كافي ده ذكر دې مطلب دا دی چې کور نه بنوزي طلاق به حتی چې زدر ته اجازه وکم نو بده معنی شي انتها ته ورسېد اجازه معنی ثم خرجت بعد بغیر اذنه لم يحنس زمون پښتو کې زما د اجازه نه غیر بنوزي دغه ولا معنا ده او د کور بنوزي ترڅو مې چې د اجازه نه کړي دا اوس به معنا ده ځان پوهه کې خبره معنی کا یو سره کې د وای کړه کور وته طلاق به مگر زما په اجازه باندې په دې وخت کې بهر په اجازه غواړي کله کور وته طلاق به ترڅو مې چې د اجازه نه کړي ښا نو په دې صورت کې وا یو په اجازه کار ور کوي او کچري غوسه کې وته وای کچري وته طلاق به مگر زما په اجازه دلته صرف د حال سره تعلق ساتي وي یمینه فور وته وای
مگر زما اجازت ورته هم نه وایي صرف کورې که ووتلې نو طلاقه وایي بیا که چېرې کېناستله بیا وروسته وځي بیا نه طلاقېږي الا بإذنه ورسره وایم به دلته ښه یمین فور دی که نه یا د یمین فور پېژنئ الفاظ عامونه معنی خاصه اخیستل مخکې راځئ واللسم نمبر عنوان المراد من الغداء والعشاء والسحور الګ غدا چاته ویل کېږي عشاء او سحور دا د عربی مسلې دي یو سړي ویل لا يتغدى سبا نارې به نه کوم نو فالغداء هو الاكل من طلوع الفجر الى الظهر پورې تر غرمې پورې خوراک ته وایي غرمې نه پسې څو خوړه نه حانس کېږي او که عشاء یاده کړې وه نو من صلات الظهر نه واله الى نصف الليل پورې دی دې منځ کې وخوړه حانس کېږي به دې نه خوانه او سحور چاته وایي من نصف الليل الى طلوع الفجر پورې دې نه غیر به نه حانس کېږي خو دا ټولې قصې ضروره د عربۍ دي که پښتو کې موږ ناشته د سهار چې ورته وایو بیا که زموږ مومند ایجنسۍ کې که 10 بجو نو کیسکې بیا هغه ناشته نه ده مومند ایجنسۍ نه صرف د قبایل یادوم او ښار کې خو تر 10 بجو پورې ناشته وي عرف سره مسایل بدلېږي ګورو به بیا د غرمې روټۍ هم دغه حساب دی تر مغسنه پورې نه چلیږي او د مغسن روټۍ غرمې والا نه وي ماښام نه بس شروع کېږي تاسو راسئ او پېشمنې هغه د عرض موافق وي بیا چې څومره روټۍ خوړه حانس کېږي به وایي جي کم از کم چې نیم خو موړ شي که نه یو قب نیم باندې نه حانس کېږي ولې دغې د خلک روټۍ خوړل نه وایي غدا او عشا ورته نه وایي کومه دی اتلسم المراد من القریب والبعید یو اخرې بابي هدایه کې تړلې یو سړي ویل قسم دی زبا زید تقرض ادا کوم عن قریب نو یې میش کې به دن ادا کوي که نه حانس کېږي او که بعیدي ویلو نو به د میش نه خوامي ځکه قریب و مادونه چې میش او مادونه تقریب عرف کې ویلی کېږي او د دې نه خواته به بعید وي خو دا هم دغه عرف زموږ عرف په دې کې بلکل متردد دی ما به سوچ کړی قریب چاته وایي وګورئ وإن حلف لا يقضين دينه الى قريب فهو على ما دون شهر که نیت یې پکې کړی و نو چې د کم نیت کړی هماغه به وي دا صورت له دی چې نیت نه وي وإن قال الى بعيد فهو اکثر من الشهر لأن ما دونه يعد قريبا مخکې راځي دې عنوان کې دویمه مسله یو سړي ویل قسم دې دې کور کې به نه اوسېږم نو خپله تې ووتلو اهل و عیال پکې لا پاتې دی سامان پاتې دی نوم حانس شو ځکه سکون فعل ممتد دی او فعل ممتد کې دوام حکم د ابتدا لري مزه خوب کې اوسېږي او عرف کې نو اوسېدل ته ویلی کېږي چې ټول ډول ډبلیم بار کي او دا خپله بار شو او اهل و عیال سامان کور کې دی نو دا لا اوسېږي صاحب د هدایي وجه ذکر کړې ده یو سړی باز مارکیټ کې دکان کې دی او کور یې چې ته 4-5 میله لرې دی او خلک ورته وایي چېرته اوسېږي نو دکان ورته نه یادوي ورځې چې کوم ځای کې کوم ځای چې اهل و عیال دقه ځای دی هلته اوسېږم خیال هم دی که نه نو دا به کله حانس کېږي نه چې بس سمدس هر څه را شروع کړي او بس وځي اگر که دی وتو کې کوم ټیم لګي دی نه حانس کېږي ځکه دومره بېر دپاره څه وخت پرېښودل پکار دي که نه امام ظفر رحم الله یو حانس کېږي بیا امام صاحب په دې کې اختلاف دی امام صاحب وایي اله به نه حانس کېږي چې یو میخ هم پرې نه دي وته هم پرې نه دي وځي او که لاړه یو میخ هم کور کې پاتې هم حانس کېږي امام یوسف رحم الله فرمایي ابو یوسف رحم الله اکثر سامان بار کو اکثر له حکم د کل وي امام محمد رحم الله احسان کړی دی او مفتابی رحم الله علماء وګرځولي چې د کور قد خدانیته الفاظ د هدایه کې د کور متعلق کم اشیاء دي که نه هغې بار کړه د خانې متعلق بس بار شو ده د چې لږ څه پکې پاتې و پرېږده کټونه مټونه بار کړه اسباب بار کو بکسونه المارې وګورئ او که چېرې ښه مخکې راځه شی بر باندې ګران شي ومن حلف لا يسكن هذه الدار فخرج منها بنفسه وترك فيها أهله ومتاعه حنيثا دو مسئلے دریم مسر الحلف على الممكن حقيقة والمستحيل عادة
یو سړي قسم وخوړلو ليصعدن السماء اسمان ته وخیجم خوري غر کا تا څه کول خبره د اسمان ته وخیجم او یو ویل قسم دی چې د کانی نه بل سونه جوړوم اوسې خنو نو به یمین منعقد کیږي کنه توجه جی نو د طرفینو مسلک دا د یمین منعقد شو او فورا ور سره حانش شو څه حکم ملګول امام یوسف رحم الله یمین سره منعقد نه دی دغه د امام یوسف رحم الله قولم دی کې ده کنه کني دی لیکلې پرې دی امام یوسف رحم الله قول ته پرې دی هغه د کوزي وبو مسله کې دی چې کوزي کې وبني وي چې سکم به تاسو ما ته وګورئ یمین ولی منعقد شو به یمین د بارو قاعده دا ده کنه چې کوم کار باندې قسم کړي پاغي باندې عمل کول ممکن وي هغه کې دې شي ممکن وي او کاغه ممکن نه به قسم نه منعقد کیږي نه دلته ممکن دی ویاو کنه اسمان ته قتل ممکن دی برشتي خيجنه نبی له سلام قتل وصال علیه السلام قتل دی او مجنون لیلا مجنون چې قتلی اسمان تلار د خطونه شتاو لیلا مجنون په عاشقي قتل دینه نو مونږه ورکوټیوالي کوم ویلو د عاشقي بچی ته پوړی چې مونږ غټ شو د خیره مونږ عاشقي کو اسمان ته وې خيجو غیر درسته بوته ولې که اسمان وړل لري دی ښه زبې باندې خيجنو تاسو ګورئ وجد انعقاد د یمین څه ده قاعده ان ایجاب العبد معتبر بايجاب الله تعالى وايجاب الله تعالى يعتمد التصور دون القدره كما قاعده ویلې ګوره ایجاب د عبد لا اعتبار وی چې کله ایجاب د عبد چې دا قیاس ته په ایجاب د الله تعالی باندې او ایجاب د الله تعالی هغه نفس تصور غواړي قدرت نه غواړي نو تصور اشتراک خطلو څو قادر دی نه دغه څه زمون کار نشته هغه صرف څه غواړي تصور لکه وخت ویلو کنه یو منټ پاتې د سړی بالغ شو نو صرف تصور شته چې ټیم مدريږي قدرت حقيقيه نه دی مراد متعارفه کې حقيقيه به نه دی مراد صرف مجازيه توهمي کافي دی الا ترى ان الصوم واجب على الشيخ الفاني صوم په شیخ الفاني واجب دی کنه حالانکه روزه نیول شي نشي خو د فدی حکم ورته ولې دی امکان شته چې ویني شي به مرسب خنو حانس کوي ولي ورپسې څه ویل وحانس عقيبها حانس شو دغه وجداد مرسم منګه قاعده ویلې دا 37 نمبر ماده الممتنع عاده كالممتنع حقيقه عاده ممتنع دی خطل نه د څه لکه حقیقتا ممتنع دی نو بسوایا بیر نشي کولای ځان نشي بری کولای نو بس حانس کفاره دی ورکی خليفه لدلال شي ومن حلف لا يسعدن السماء ولا يقلبن هذا الحجر ذهبا ان قدت يمينه وحنث عقبها دارك بهانشي والنسبر ماذا عنوان العيب او النقص في الدين دين کی عيب یا نقص پیدا شي نقص کو نقص لك نقص نقصان به دین کې راشي نو به مسله وریو سړي ویلو قسم نه نن ورځ وزید تخپل قرض واپس کوم نو به وته پیسې واپس کړې هغه ته خو هغه وکړي زيوف کوټه پیسې وي یا نه بهرجو یا یو ته پردې پیسې ورکړې وي پردې پیسې ورسره ویغه وته ورکړلې تاسو وای امانت پیسې وته ورکړلې نما ویلو یوسف ته قسم نه قرض ادا کوم ور میکړه یوسف چوکتل زيوف نه بهرجو یا سید الله پیسې ما سره وی امانت امه وته ورکړلې وي نو حکم دادی چې سړی بری شو د قسم نه ادا کړلې کنه چې وای زيوف مل زيوف خو ضیافت خو عیب دی اول عيب الاصل ان العيب لا يعدم الجنس عيب خو جنس معدوم کینا جنس ادا کو قصه ختم شو او نه بهرجه مې عیب دی او پردې پیسې نجی امانت کې خو پیسې متعین کیږي کنه او یو متعین کیږي اماناتو کې خو دا ور میکړلې بس ته پیسې ورکول ور میکړلې کنه حتی که سید الله را له د دنیا پیسې خپل واخستلې چې د بهید ازما پیسې وي امانت وي صبرته وي پیسې خو متعین کیږي کنه نه امانات دي امانات متعین کیږي واپس راکا واپس ته واخستلې به هم زما هنس ختم دی ما ادا کړی دي تاسو پیږي دای کې دا شاندي او
کچری یوسف پیسې وکتلې رساسو یستوقو نو په دې دواړو صورتونو کې زه حانس شوم پیسې مې نه ادا کړې ځکه دا جنس بدل دی ادا مې نه ادا کړې راځي والله دا زیوب چاته وي ضیافت عیب دی والعیب والعیب دی الجنس ازیوب ما رده بیت المال چې بیت المال رد کی هغه دراهم دي چې باغی کی ملاوت وي او نه بهرجا موضرب فی غیر دار ضرب په غیر دار ضرب کې جوړی شوی بل چب در کې جوړی کړي درواله پیسې چلیږي تاسو پیږي کنه خجی نہ بہرجا یعنی کوٹا سکہ جس کو عام تاجر نہ لے او ضیوف هغې ته وایي چې عام طور بیت المال نه اخلي نوري او ورپسې کم الفاظو رساس دا خو وسپنه ده که خلک ته دا زیړ چې ورته موږ پښتو کې وایو زیړه وسپنه نن سبا ډېره کمه ده مخکې به ډېره وه زیړ به ورته ویلو که نه رساس ایک قسم کی داد جس سے بندوق کی گولیاں اور چری وغیرہ بنائی جاتے ہیں اور ستوقہ وہ درہم جو اندر سے تانبے کا ہو اور دونوں طرف سے چاندی کا رنگ چھڑا دیا گیا ہو اگرے ومن حلف ليقضين فلانا دينه اليوم فقضاه ثم وجد فلان بعضه زيوفا او نبهرجة او مستحقة لم يحنس الحالف وإن وجدها رصاصا او ستوقة حنثا وإن باعه کچری په دې قرضه کې و په یو شی ورخرڅ کوي څه په قرضه در باندې پوره د قسم مې کړی دی چې در کومه نشته دی لہذا دا کتاب پکې واله وایي چې ټیک دی رایي کا نو دا هم صحیح ده ښه قرض ادا شو ځکه د قرضې د ادا کېدلو دپاره یوه طریقه د صاحب د هدایې وایي مقاسات عدل بدل نو دا درواله قرضه ختمه خلک داسې کوي که نه وإن باعه بها عبدا وقبضه بر في يمينه لأن قضاء الدين طريقه المقاصة خجي بعضها ضيوفا ونبهرجا او مستحقا لم يحنس الحالف قصه ختم کړه وين وجدها رصاصا او ستوقا حنسا وليس من لانهما ليس من جنس الدراهم خجي با النقص في الدين ومن حلف لا يقبض دينه قسم دې کنور الګ یسب باندې زما قرض ور پورې دي کله ما غشانې کې یسب ر باندې را پورې دي وای الکه تاسو غب جوړ کړي ماړه یو لګ روپۍ مې درکړي کله 100 روپۍ راکې کله 200 راکې روپۍ مې درکړلې قسم دې کله کې درنه وصول کوم ټول یو ځل راکې بس ما وته دا واله مړه قسمه کو 15000 مې ورکړي وای خستلې 15000 مې ورکړي وای خستلې لانه دې هانس کا یار ته خو بازي وصول کړي کنه څنګه نه دې هانس نه وای بهم نه دې هانس وجدا د مولسب دو شي نه دي ښا یوې قسم کړی چې لګې لګې باندې وصولوم او دویمې قسم کړی ټول یادوم نو لا ټولې خو یې نه دي وصول کړي یو جز موجود شو نو چې کله ټولې پیسې پوره شولې دغه شان لګې لګې جاري وي هله به انس کېږي پوه نه شولې وي یو زر مې 5000 مې اوس ورکړې 5000 به دلته یو شی موجود شي لګې لګې وصولول او دویم قید څه پوره نه خو بلا پوره کړي نه دي که نه هغه چې کله مې دقه شان ورته ور پوره کړی په دې اخري روپۍ به انس شي ځکه دینه ویلې دی زما خپل قرض چې حساب غره ټولو صاحب دې دی له دا وجه لیکلی کا ومن حلف لا يقبض دينه درهم دون درهم فقبض بعضه ولم يحنس حتى يقبض جميعه متفرقا وان قبض دينه في وزنين قسم یې کړی دی چې هلکه غنم مې در پورې دي والله که لږ لږ درنه وصول کوم ټول به په یو ځل راکړې ما زه صحیح د غنم مې وروړه ته وامېړول اته چې وی تلو 1 کیلو او بل کیلو د تلل شروع دی او دای غلار خپل بوري تاړي انس کیږي کنه نه انس کیږي ځکه د دې وزن بمنس کې چې کومه فاصله راځي خو به ضرورت فاصله نه د عادتا معاف ده وان قبض دينه في وزنين لم يتشاغل بينهما الا بعمل الوزن لم يحنس لانه قد يتعذر قبض الكل دفعه واحده نو دې بعفوي وليس ذلك بتفريق شلم آخری مثلا من حلف على فعل شيء ثم لم يفعله لا يحنس الا في اخر حياته یو سړي دا مثلا مخکې تیر شوی و په یو کاری قسم خوړلې و وی نکلو نه هانس کیږي کله باندې کیږي په اخري ژوند کې مخکې دا مسله تیر شوی و والقسم د بصره ته بزما ومن حلف لا ياتين البصره
نو ترڅو چې ممکنه یې بصرې ته تک تر هغې نه حنس کېږي فلم یأت حتی مات حنس فی آخر جزء من اجزاء حیاته تاسو ورسېدلی ځکه د هغې نه مخکې عدم تک چې ولا نه موجود نو نه حنس کېدلو